الحمد لله الذي متفرد في ذاته ومنزه في صفاته ومتوحد في أفعاله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ولا زد له ولا ند له، وهو فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا وأزكانا وأتقانا وأخشانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في قرآن مجيد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، الله رب العزت مونږ او تاسو یو ډیر د برکتونو د انواراتو نه ډک مجلس کې را جمع کړیو. یقینا دا مجلس ډیر د برکتونو د انواراتو نه ډک مجلس دی، او دا حدیث پرو سره دا ثابت ده چې د داسې مجلسونو دپاره الله رب العزت خصوصي ملائک د اسمان نه تشکیل کوي، او د هغې ملائکو چې د اسمان نه راشي نو په ځمکه د داسې مجلسونو په لټون کې ګرځي، او په ځمکه په مخ چې کم ځای هم داسې مجلس ویني چې د الله د ذکر په بنیاد د قرآن کریم د تعلق او د نسبت په بنیاد یو مجلس لګېدلی، نو یو فرشته نورو ته آواز کوي: هلمو هلمو، او ملائکو فرشتو راشئ، د کم څه دپاره چې الله مونږ را لیږلي او زمونږ ډیوټي مقرر شوی، او د کم څه دپاره چې الله زمونږ تشکیل کړی هغه مجلس هم بیا موند، هغه خلق هم بیا مونتل، او بیا دغه ملائک تر اسمانه پورې حلقه تاوي او د رحمتونو صادر په دغه مجلس باندې غوړیږي، او د الله رحمتونو انوارات په دغه مجلس باندې راوریږي. زمونږ او ستاسو د مجلس نه یقیني طور ملائک تر اسمانه پورې حلقه تاو کړی ده، او بیا دغه مجلس په اختتام باندې چې کله دلته نه دعا وشي او خلق رخصت شي، فرشته اعلان کوي: قوموا مغفورا لکم، اے خلقو په دې مجلس کې شریکو خلقو په داسې حال کې فاسئ چې ستاسو الله مغفرتو کو ګناهونه معاف کړل. وقد بدلت سیئاتکم بالحسنات، او ستاسو په تحقیق ستاسو گناهونه الله فنیکو بدل کړل. روایت کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي یو فرشتہ الله ته بطور شکایت وایي چې الله دې کې یو سړیو یو کس دې مجلس ته د ثواب په نیت نه راغلی، د دې بیان په نیت اورېدو په نیت نه راغلی، بلکې دې مجلس کې ناس یو شریک سړیو د هغه سره سکار او څه غرض وته، د هغه ته د انتظار باندې ناست او چې کله به دا مجلس ختمیږي چې دې سړي سره خپل کار برابر کم او بیا لاړ شم. خو دې مجلس کې ناست په دې غرض دی چې دا کم سړي سره زما کار دی دی را فارغ شي نو بیا به ورسره خبر اتره وکم، خو الله دې مجلس ته د په دې غرض او د ثواب په نیت نه راغلی. الله رب العزت په فرمایي: ای زما فرشتو، دا دومره مبارک او عظیم مجلس دی، او دې مجلس ته یعنی دومره د الله رحمتونو انوارات متوجي دي چې د دې مجلس په برکت مې د هغه سړي مغفرت هم وکړو، د هغه سړي ګناهونه مې معاف کړه چې کم برای راست دې مجلس ته د ثواب فنیت هم نه راغلی. نو محترم و معرض کو چې الله رب العزت مونږ او تاسو یو ډیر لوی سعادتمن مجلس کې جمع کړیو،
او دا مجلس د قرآن کریم په ختم باندې منعقد شوی دی. د قرآن کریم ختم او بیا د رمضان المبارک په دې مبارک او عظیم شپو کې، په دې مبارک او عظیم میاشت کې، او بیا په یو عظیم ښکلی عبادت په تراویحو کې کوم دی د رمضان المبارک ختم شوی دی، او د هغې ختم په موقع باندې موږ تاسو را جمع شوي او دا یقینا ډېر لوی د رحمتونو او د انواراتو نه ډک مجلس دی. او په داسې مجلسونو د الله رحمتونه خصوصي طور وریږي، د الله انوارات وریږي او دې ته د الله رحمتونه متوجي، او داسې مجلس ته ملائک زور کوي، راځي ملائک، حاضری کوي ملائک. الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې ډېر لوی احسانونه کړي دي، ډېر بے شماره نعمتونه کړي دي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرل غواړئ نو به هم نه شمیرئ، دومره زیات دي، د شمار نمبر دي. د انسان د هغې شکر ادا کړي، د هغې استعمال وکړي، انسان هغې ته ورسي، دا ډېر مشکل دی. که انسان صرف د هغې ګینتی شروع کړي، 1 2 3 شروع کړي، الله فرمایي او به هم نه شمارئ، دومره د شمار نه باز نعمتونه دي. لیکن په دې ټولو نعمتونو کې د ټولو نعظیم نعمت د ځمکې تحت سرانه والا عرش مولا پورې چې څومره مخلوقات دي او څومره نعمتونه دي او څومره څه دي، زما د پرب قسمی دا یو طرف ته قرآن کریم او محمد صلی الله علیه وسلم بل طرف ته. قرآن کریم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه داسې عظیم نعمتونه دي چې د کائنات کې د دې عمر لوی عظیم نعمت په جهان کې د خدای بل نشته.